څوک چې په تهجد کې دغه دو سورتونه وایي الله پاک به د انسان ټول ګناهونه معاف کړي. الله پاک به د انسان ټول دعاګانې قبول کړي. دغه رنګ څومره مال او دولت غواړي، څومره حاجتونه وي، څومره مقاصد وي، ان شاء الله العزیز د دې وظیفې په برکت باندې به الله پاک به ټول حاجات د پوره کړي. ډیره زیاته بهترینه، ډیره زیاته پاورفل او ډیره زیاته ازموده شوې وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او تاسو د رمضان المبارک د ټولې روزې په خپل دربار عالی کې قبول کړي او دغه رنګ د شپې د څومره منځونه دي، نوافل دي، تهجد دي، دغه رنګ څومره تراویح دي، الله پاک د هغې توفیق راکړي. الله پاک د هغه زموږ نه قبول هم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د تهجد حوالې سره ده، نو موږ او تاسو ډېر زیات خوش قسمته خلک یو چې الله پاک موږ او تاسو ټول د پیغمبر علیه صلات وسلام په امت کې پیدا کړو او دومره خوش قسمتي زما استاده چې بیا الله پاک موږ او تاسو باندې د رمضان په شان بهترین میاشت راوستله. یاد ساتئ چې په دې میاشت کې موږ لږ عبادت د الله پاک کوو، د الله پاک موږ د هغې ډېر زیات ثوابونه راکوي. نو کله چې تاسو تهجد ته راپاسئ، کله تاسو راپاسئ پېشمني ته، په پېشمني کې صرف 2 رکعت تهجد وکئ، یا 4 رکعت وکئ، یا 6 رکعت وکئ. خو که ډېر نشئ کولی نو 2 رکعت لازما وکئ. دغه رنګ موږ راپاسو پېشمني ته، د هغې نه یو 10 منټه مخکې راپاسو او دا وظیفه وکړو. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول مرادونه پوره کړي. ستاسو په زړونو کې څومره امیدونه دي دا ټول به الله پاک پوره کړي. ستاسو په زړونو کې څومره ارمانونه دي دا ټول ارمانونه به الله پاک دا پوره کړي. څومره مصائب کې خلک راګیر دي، څومره مشکلاتو کې راګیر دي، دا ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي او د سکون ماحول به الله پاک دا مهیا کړي. ډیره زیاته زبردست وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. مس یې نه کوئ. کوشش وکړئ چې څومره ملګري دي هغوی سره هم شیر کړئ چې هغوی هم راپاسي، تهجد د ټایم لا پېشمنۍ ته راپاسي او دغه 2 رکعته تهجد هغوی هم وکړي، نو هغوی ته هم ثواب میلاو شي. ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. داسې وظیفه محترمه په ژوند کې کله کله میلاویږي چې کله موږ تاسو راپاسو تهجد ته، نو ترتیب به د وظیفې دا وي چې موږ به چارندام وکړو. د چارندام نه بعد به راشو کمرې ته به راشو خپلې ته، یا به جومات ته لاړ شو. خو لنډه خبر ده چې دا ټایم کمره ځکه بهترین ده چې جومات ته تګ داسې ممکن نه وي. بعض وخت کې جومات هم لرې وي، کمره ټیک ده. یا کو په هر ځای کې تاسو کوئ، که جومات کې کوئ، که په حجره کې کوئ، که په کور کې، چې کوم ځای کې تاسو ته اسانه وي. نو موږ به 2 رکعته نفل نیت وتړو. چې کله موږ 2 رکعته نفل کوو نو په دې کې به نیت وکړو د تهجد، په دې کې به نیت وکړو د حاجت مونځ دپاره، په دې کې به موږ نیت وکړو صلات استغفار یا صلات حاجت، چې څومره منځونه د حاجت دپاره د ټولو نیت پکې وکړو. دغه رنګې موږ چې کله الحمد ووایو د هغې نه بعد به سورة الکافرون، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. دا صورت به کې 11 سپیری وایو په لومبي رکعت کې. دغه رنګ چې کله رکعت برابر شي موږ پاسو 2 رکعت ته. په 2 رکعت کې به قل هو الله احد، سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد دا پکې 11 سپیری وایو. چې کله د هغې نه بعد موږ مونځ برابر کو، سلام وګرځو، بیا به درود شریف 21 سپیری وایو. بیا به د هغې نه بعد خپله دعا وکړو، سترګې پټې کړو او څومره چې زموږ حاجات دي، څومره زموږ ضروریات دي، دا ټول ضروریات به په دې لاسو کې کېدو. دا ټول ضروریات
دا مقصد هم دی دا مقصد هم دی دا مقصد هم دی او دغه رنګ دی یو لاس ته تصور په دا وکړو چې په دې کې سورۃ الاخلاص پروت دی په بل لاس کې سورۃ الکافرون دا پروت دی او د دوانو سورتونو الله پاک ته واسطه کو الله پاک ته وسیلو کې اے پروردګارا داستا پاک کلام د زټیر زر ګناګار ما زټیر پلیت ما زادي اوقات نه لرم چې زړه د تلاوت کما هوتا توفیق را کوم تلاوت کو او ستا پاک کلام ما ته پروت دی د دې کلام په برکت باندې زما ټول امیدونه پوره کړي زما ټول حاجتونه پوره کړي ټول پریشانې دا زما حل کړي چې کله موږ الله پاک دا واسطه ورکو بیا د هغې نه بعد خپل امیدونه الله پاک ته ووایو پر ټول سوالونه الله پاک ته ووایو بیا د هغې نه بعد موږ درود شریف ووایو یاد ساتئ دومره بهترین عمل دی دومره زبردست عمل دی ځکه چې یو طرف ته د رمضان المبارک میاشت بل طرف ته تهجد وخت دی بل طرف ته محترمو دغه ټایم کې پرشتي आवाज کوي الله پاک आवाज کوي چې څوک چې زمان اوړ زور کوملا نو په هر لحاظ باندې ډیر زیات بهترین وخت دی کومنګ را پاس یو درکات نپل وکړو خپل خالق خپل مالک دا راضي کو لګ د خپل خالق ته وجاړي لګ د خپل مالک ته وجاړي ان شاء الله العزيز الله پاک په زمنګ او تاسو ټول کارونه را پوره کړي الله پاک دې زمنګ او تاسو مل شي الله پاک دې زمنګ او تاسو ټول مسلې د ختم کړي اخر د سکون ما خل الله پاک راولي الله پاک مو خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته